ځکه چې د صحابو خو شوق دا و جذبه دا وه چې موږ په عباداتو کې مخکې لاړ شو عبادات سیوا کو ډېرې کو مخکې به زمونږ مسله وه د اهل حدیثو سره اهل حدیثو به وایي یاره تراویح 8 رکعات دي کله به یې وایي 12 رکعات دي جو د هغو سره به زمونږ جګړه هم وتې هلکه 8 او 12 نه دي 6 پکار دي جو اکثر به ورته مونږ مثال کې وایي یاره ګوره چې دنیا سیزونی د دنیا په سیزونو کې مونږ د کثرت کوشش کوو چې یاره ډېر راته میلاو شي لکه اوس د اوړه تقسیمېږي که نه ماشاءالله نو مونږ وایو چې هلکه بهی ته ماله 3 تروړې راکړې نو 3 ولې راکړې ماله ته 4 راکړه ماله 6 راکړه زما ضرورت ډېر دی زما دلته کورمه مې غټه ده فیملی ډېره ده فیملی ممبر سیوا دي ما ته ډېره راکړه دغه شان چې کله په دسترخوان باندې مونږ تقسیم کوو نو که مثلا یو سړي مڼه کټ کړه او هغه دې ماله یو پر راکړه او نور د ځان سره وساتل نو زه ته څه یم مړه مسلمانه څه کې نیمه خوراک که نه نو په هغې کې کوشش کوم چې یاره ډېره شي خو چې کله د تراویح خبره ده او د عبادت خبره ده نو ته یې راته کمې جو هغه بیا هم څه خبره داسې روانه وه چې څه په طریقه روانه وه هغو به دلایل پیش کول د قیام اللیل د تهجدو او مونږ به ورته وایو دا تهجد دي مونږ د تراویح خبره کوو په دې تراویح کې جګړه ده جو هغو به ووایي ښه ټیک ته صحیح ستاسو هم دلایل دي زموږ هم دلایل دي خو مونږ ستاسو دې ته دا نه وایو چې ستاسو دا نه کېږي ناجایز دي دا نه وایو خو هغو به وایي زموږ دا بهتر دي او مونږ به ورته وایو نه زموږ دا بهتر دي اوس ماشاءالله یو ځوان پکې راووتو هغه پکې نوی تحقیق وکړو هغه پکې دا تحقیق وکړو چې هغه وایي چې هغې دا تراویح پکې د سره اړوشتې نه چې هلکه تاسو دونه په تکلیف کې او دومره په مشقت کې راځئ چې زه تاسو ته دا دین آسان کړم نو بعض اوقات داسې خلک یا د دې خلکو نه متاثر شي یا کېدی شي چې والله عالم چې په ده باندې څه تندر را پرېوتی دی چې هغه به اوس وایي چې بھیا تراویح پکې اړوشتې نه که څوک کوي وکوئ که نه کوئ مه کوئ که چا وکړې ثواب به میلاو شي که چا ونه کړې ثواب نه میلوي نو هلکه اوس یې خو نه کړو خو نه ځکه وکړو چې خلک خو هسې هم د عباداتو نه تنګ نه څوک راځي جومات ته په زورونو به سړی خپل بچی رالېږي چې لکه بچی لاړ شه شابه ښکلی ښایسته بچی مې دی قابل بچی مې دی پیسې به درله درکړم چې ته څه غواړې ستا خبره به ومنم خو جومات ته لاړ شه تراویح وکړه مولي صاحب به ورته په منبر باندې ناست او فضایل به ورته بیانولی چې بهی تراویح کوئ د هغې دا فضیلتونه دي دا فضیلتونه دي الله به درله اجر درکړي جو خلک به هم تیار کړه جومات ته به راله دلته به یې راسره تراویح وکړې قرآن به یې واورېدو ختم به یې وکړو جو د خلکو دا زړونه به خوشحاله شو چې زه آخرت ته هم څه ګټه وکړه جو هغه زلمی راووتو او ماشاءالله غټ غټ بیت یې تاو کړي دي لکه ته پوهېږه چې ډاکو دی او په دې ځای باندې پکول یې ښودی دی ته به وایي چې روه که سخته ګرمي ومي او داسې ګرمي چې خلک د ګرمۍ د لاسه دا خولې پرې راماتي خو هغه وایي چې بهی زه به دا پکول لرې نه کوم دا په دې ځای باندې پروت دي لکه د بانګي چې سمه قرقره راغلي که نه هغه شان به دا زما په دې ځای پکول پروت دي او مسله یې راویسته ځان نه چې بهی ما ته د قرآن نه ثابت کړئ ما ته په احادیثو کې ثابت کړئ چې تراویح لفظ کم ځای دی ماشاءالله ازمري خو موجود دي یو هغه علما پسې راپاڅېده هغه ورته وایي بهی راشه څونه دلایل پکار دي چې درېږو خو زموږ سره لږ ساعت خو کښېنه که نه چې موږ ته پوهېږو په خبره نو یې کښېنم نه خو زما دغه اعلان دی چې تراویح نشتي هلکه چې ته کښېنې نه او په خبره ځان نه پوهېږې زموږ الحمدلله د دې علاقې یو عالم دی مفتی ندیم صاحب الله دې په عمر کې برکت واچي نوجوان هلک دی خو الله رب العزت ولې یو زړه ورکړی او بهادري ولې ورکړې ده جو هغه مفتی ندیم صاحب ورته وایي بهی دومره تکلیف وکړه چې ته صرف موږ ته ووایه چې دې ځای ته راشئ بس صرف دا ووایه اجازت راکړئ چې دې ځای ته راشه زه به درشم او چې څومره دلایل دي پکار دي د احادیثو کتابونه به درته خواره کوم او تا ته به ووایم چې دا یې لیکلي دي چې دا تراویح دي او هغه وایي چې نه زه دا ویم چې قیام اللیل چې کوم دی قیام اللیل دا تراویح ته نه وایي نو دا خو موږ تا ته مخکې هم وایو چې قیام اللیل تراویح نه دي قیام اللیل تهجد دی قیام اللیل تهجد دی دا قیام رمضان دی
او قیام رمضان د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه په خپل هم ثابت دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام 20 رکعات کړي او صحابه هم کړي ابو بکر رضی الله تعالی عنہ 20 رکعات کړي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ 20 رکعات کړي بلکې دوی وایي چې دا د عمر رضی الله تعالی عنہ بدعت نعوذ بالله و عمر رضی الله عنه بدعت دی نعوذ بالله انا لله وانا الیه راجعون ته د عمر نه اوچت شوي ته د ابو بکر نه اوچت شوي ته د عثمان او د علي رضی الله تعالی عنہ نه اوچت شوي او امر بخاری راولې او مسلم نه انا لله وانا الیه راجعون دا الفاظ کم از کم سړی استعمالي لګا ادب او احترام زده کی ته د امام بخاری رحمت الله علیه د خپل خور لم نشي ورتلې ته د امام مسلم رحمت الله علیه د خپل خور لم نشي ورتلې دا خو د الله بزرگان او ولیان تیر شوی دي الله والا خلق تیر شوی دي محدثین تیر شوی دي امت باندې غټ احسان دی کچری دغه محدثین نه نو نن ما احادیث کم ځای کې لوستلې زما سره به د احادیثو ذخیره کم ځای او دومره ګستاخه دی وای چې زه یو حدیث هم داسې نه منم چې دا واقعي زما په یقین چې دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام روایت دی نعوذ بالله چې دا خبره دی وکړه نو ته ویل څه غواړې ته خو د احادیثو نه انکار کول غواړې ته خو منکر حدیث یې او وینا وځي ته د قران نه دا خبره ثابتوم او د قران نه دا خبره ثابتوم زما درته چیلنج دی د دې قران مجید ته قران مجید معنی صرف کنه حدیث نه معنی د دې قران مجید نه صرف د خپل پکول ثابت کا دا کم پکول چې په سر کړی دی چې په قران مجید د کم یو آیت نه ثابت دی چې داسې پکول په بدمعشانو پشان او دا برید په کونډه کړی او چې وبس کې جو باغی کې به دا برید غونډ را غورځيږي الګا بھائی تاسو دا عوام ناسي کنه ما ته دا وایي چې په شریعت کې داسې برید جایز دی چې هغه ستا په خوراک کې لګي دا ناجایز دی مطلق حرام دي داسې برید پرې خودل چې تا خوراک کې او باغی کې ستا برید را غورځيږي ها او خو به خلکو یې لکه زید بدمعشي د بار پرېدم نو تل بدمعشي د بار پرېخي ته سوي چې په دې باندې وځه خلک وې روما استاد برید نو څوک نه یریږي دا خلکو خيار شوی دي قابلان شوی دي په هر مسله باندې پويږي تا چې کوم برید پرېخي دي دا د شریعت خلاف دي دا د شریعت برید نه دي حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم حدیث دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وعف اللحى وحف الشوارب ګيري وګدې کوي او برید واړه کوي ګيري وګدې کوي او برید واړه کوي وستا آیا په شریعت باندې چلےږي خپل د نفس په خواهش باندې چلےږي تو وضاحت وکړه دې خبره چې زه په شریعت باندې چلےګم د شریعت حکم دا دی برید دی واړه کا بلدا چې هر خبره دی وای چې دا د قران مخالف ده دا حدیث د قران مخالف دی چرته داسې نشي کېدی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام حدیث مبارک وي او دا به د قران خلافي ها چا دې تاسو وکړو چې بای ته وی دا تداوی چې زه علماء دیوبند نه منم زه پنځپریان نه منم زه اهل حدیث نه منم نو تاسو کې ته خپل وضاحت وکړه کنه چې بای ته دیوبندي تا حنفی تا پنځپری تا اهل حدیث ته څه ته خپل وضاحت وکړه کنه نو وای چې زه یوم نه منم زيوم نمنم نوې مالکی منم نه شافعي منم نه حنفي منم نه حنبلي منم نو سمنه وځه صرف قران منم نو دا غره یو غټه فتنه ده او دې ته ویل کېږي منکر حدیث دا خپه سوچا سمجا سکیم سره راوستلې شوی فتنه ده او دا خلق دا حدیثنا متنفره کوي د نبی علیه الصلاۃ والسلام احادیث دا خبره استاسو په ذهن کې چې قران مجید کې الله رب العزت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کی څه فرمای وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم خبره کوي نو دا ځان نه کوي بلکې دا ته وحی کیږي د الله رب العزت تر طرفنا نو چې وس دا الله رب العزت په خپل فرمای چې دا احادیث زما وحی دي نو ته څنګه وی چې دا احادیث دا قران مخالف ګڼم دا قران نه مخالف دي لہذا دی وجه نه انکار کوم او وای تاسو دا وای
چې اصح الكتب بعد کتاب الله صحیح البخاري، چې دا بخاري شریف دا صحیح وای، دا صحیح دا ټکي وسره ما لګوي، الکه ولي وسره نه لګاو؟ د کوم وخت نه د امام بخاري رحمت الله علیه د وخت نه والا او تر اوسه پوری الصحیح البخاري دا موږ اورو ولولو او په ټولو مدارسو کې دغه کتاب لوستل کېږي د بخاري شریف، او دی وینا صحیح وسره ملکه وای ځکه چې په دې کې ګډي وډي خبرې لیکل انا لله و انا الیه راجعون. دا څومره زیاته ګستاخی او څومره زیاته بې ادبي ده چې زه د دومره لوی کتاب نه چې د قرآن مجید نه بعد د صحیح بخاري مقام دی او مرتبه ده، ما بیا په دې خبره سوچ کو چې یاره دا مولانا صاحب یا مفتی صاحب یا فکول والا مولانا صاحب څوک په دسوي څوک په دسوي څوک په موچو والی سرکار وای څوک په منکری حدیث وای، نو ما سوچ کو چې یاره دې سړی د وسه پوری خو بیا سره سره گزاره به کوله، کله به وی وای پلانکی مولوی صاحب خدای، کله به دیوبندیان یادول دا خدي ځان له سزګي کتو خو سزګي وته میلاو نشو. نو ما سوچ کو چې یاره دا څه وجه کېدی شي. بیا ما د یو کلیپ واورېدو په فیسبوک باندې، د دې نه یو سړي تپوس وکړو، انکر ورته وای تا چې دا یخته کم پریښي دي که نه، نو وای دا سنت طریقه ده وایه په زمانه طالب علمۍ کې هم ستا داسې یختو. نو دی ورته وای زه چې کله په وړه دوره کې وم، کله چې په وړه دوره کې وم، نو وای په وړه دوره کې د شیخ سلیم الله خان صاحب په مدرسه کې وای زمونږ امتحان ته کېناستلو، وای چې کله مونږ امتحان ته کېناستو نو مونږ ته وی چې د مدرسې شرط دا دی چې تاسو به یخته واړه کوئ، ډیسپلین دی پکار ده چې یو اداره کم اصول ضوابط ښیي تا ته، ته به هغه منې، ته په یو اداره کې وخت یې نه ټول ماشومان یو شان یخته واړه کوي ته هم واړه کوې که نه. وی ما ورته وی چې چرته به هم داسې ونه شي چې زه به دا خپل یخته چې کوم دی واړه کړم او د استادانو په مخالفت کې رالم، او ډېر استادان مې داسې وو چې د هغو په سترګو کې زه وازغې وم، خو وایي زه کېناستم او وایي ما امتحانونه چې کوم دی هغه مې ورکوله، وایي زه د حال نه راپاڅولم، وایي ما ته یې وي چې پاسه وځه. نو ما بیا سوچ وکړم ښه دا مسله دقلته ده چې ده بې ادبي او ګستاخي کړي د خپلو استادانو، او کم سړی چې د خپل استاد بې ادبي وکړي ګستاخي وکړي نو د نه خیر نه خورېږي بلکې د نه په معاشرې کې شر خورېږي. نو دا یو خبره یاد لرئ چې هر څوک دا خبره کوي چې بھائی تراویح نشته او د تراویح لفظ په حدیثو کې نشته، او که چا وکړې وای وکړئ او که چا ونه کړې مه کوئ، او تېر شوي کال ما نه دي کړي او څه کال یې نه کوم. انا لله و انا الیه راجعون. یاره یو قاري صاحب ثابت کال چې کوم دی لګیا دی زما سره دا ځان دي که نه دا قاریان دي، یاره د دو باندې چې کومه سخته وي که نه او تکلیف وي، او زه چې کله هلته تراویح ختم شي تپوس وکړم زه ته یم قاري صاحب څنګه چل دی، اوس به دعا کوئ نو کومه سخته کم چې حافظ قرآن د هغه نه تپوس وکړه، دغه غریب نه د قرآن حفظ کړی دی او پته نه لګي چې علم څه ولې ورځي که نه ورځي، خو د یو پسې باس او د بل پسې باس، پلانکې کافر دی پلانکې مرتد دی، هغه شیخ طیب صاحب یادی خپل استاد دی هغه یادی وایي دا خو چې کوم دی مشرک دی. انا لله و انا الیه. هغه څونه غټه اداره چلای څونه غټ مرکز دی او دغه خو مشرک دی، خپل استاد دغه بې ادبي کوي. چې کوم سړی د خپل استاد بې ادبي کوي دا خبره یاد درې ګورئ چې د نه خیر نشي خورېدی. نو بھائی د الله د رضا لپاره د داسې فیسبوکیانو د مولیانو د خولو پسې مه ځئ، د هغې وجه دا خو صرف د خپل ویوز حاصلولو دپاره او د دې دپاره چې یاره خلک به ماله په دې باندې لایک راکړي، خلک به راته کامنټس وکړي، خلک به راته خبرې وکړي چې زما باندې چې کوم دی پیج به مې مخکې شي. د الله د رضا لپاره په دې خبرو پسې مه ځئ، خپلې تراویح کوئ، ښکلې مسلماني ده، دا نوې نوې فتنې راځي او زه درته بهترین او ښایسته خبره کوم که ځان د ټولو فتنو نه بچ کول غواړئ نو د دعوت تبلیغ محنت د تبلیغ محنت 1 نمبر کار دی. بس د تبلیغ د محنت سره یو ځای شئ د دې ټولو فتنو نه وبچ شئ، او که نه نو د هر طرف نه فتنې را روانې دي او شکار کوي به. او هر ملا مه اورئ، د ملا اول تحقیق کوئ چې یاره دا عالم د کومې طبقې سره تعلق لري، ځکه چې هسې نه ستا ذهن یو طرف دی هغه درته بله خبره کوي جو ته به آدا تیتر آدا بټیر به نه جوړ شي، نه به د یو طرف شي نه به د بل طرف شي.